د ډومېسټک ورکرز د حروب په حوالې سره خبره کوو که تاسو ته پته ده چې نظام راغلی دی او په هغې کې باقاعده دا خبره کړې ده چې د 2025 11 نه مخکې چې د چا هم حروب شوي دي نو هغه ختمیږي. نو دلته مثال په طور د موسانه ټیم یو دغه کړی دی چې مثال په طور سوال لماذا تظهر رسالة لم يتم العثور على عامل بعد ادخال رقم اقامه عامل عند محاوله نقل خدمات. وایي کله چې دا میسج تاسو ته په سیسټم کې ښکاري لم یتم العثور على عامل، کله چې د ورکر اقامت ته ورکړي د نقل کفالې دپاره د حروف د ختمېدو دپاره یعنې د هغې نمبر ته انټر کړي او بیا هغې کې ښکاري لکه په سیسټم کې دا ښکاري لم یتم العثور، نو د دې وجه څه ده؟ ګوره تاسو ته په دې سکرین باندې هم تاسو وګورئ. ګورئ کله چې تاسو ته په سیسټم کې داسې ښکاري نو ډېره اسانه طریقه ده د مساند د ټیم سره پرسنل دغه سکرین شاټ واخلئ، د هغو نمبر هم دی په مساند کې او هغو ته پرسنل ورسره رابطه وکړئ، جست په نیمه ګنټه کې یا په ګنټه کې هغو جواب ورکوئ او د دې سکرین شاټ ورته ورولېږئ. انشاءالله د دې به هغو تاسو له بالکل مطمئن به کړي چې دا څه وجه ده چې نه کېږي، خو شرط دا دی چې د 11/11/2025 نه مخکې حروف شوي. ټیک شو. او دویمه وجه دا هم کیدای شي چې په مخکې 2 ورځې مخکې ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې تاسو معمولي انتظار وکړئ، 10-15 ورځې انتظار وکړئ، سیسټم به اپډیټ کیږي. چې څنګه دا سیسټم اپډیټ شي نو باقاعده اعلان یې کړی دی، په دې کې څه خبر دغه نشته دی. انشاءالله تعالی د ټولو ملګرو به ختمیږي حروف، خو د 11/11/2025 نه مخکې چې د چا ایبسنټ فرام ورک متغیر باندې عمل شوی. ټیک شو که نه ملګرو؟ نو د هغې پورې تاسو صبر وکړئ، 10-15 ورځې هفته صبر وکړئ، سیسټم به اپډیټ شي وبه شي. او که نه تاسو وایئ چې صبر نشو کولی او مطلب ټرای کوو نو د موسانه د ټیم سره دغه سکرین شاټ به ترې واخلئ او هغه ورته ورسینډ کړئ، نو هغه به تاسو له جواب درکړي. او ویډیو لازمي لایک کړئ او اکاونټ فالو کړئ، ملګرو سره لازمي دا ویډیو شیر